تاسو په ایمان وای. بعضې سړی ما ته راشي 100 روپو لوټ راو باسي وای دا واله جی دعا راته وکړه. ما خدای دې بنیاد وباسه چې ما تا 100 روپو ته لاس ونیو نو زما دوا به پتا ولګي څنګه. دعا خو هغه لګي چې ته خبرم نه یو زه درته وکم، تا ته پتم نه یو زه درته وکم، هغه دعاګانې لګي. دا ښکاره دعاګانې چې دي دا ریاکاري ده. دا هغه دعا ده لکه په مړي کې اسقاط ډېر جوش سره ویشلی او په قبر مولا ودرېږي چې دعا وکړي چې خدای دې مړي لا ته واړه جنت ورکړي. اوس کل بلا ته جنت دي نو یو مولا ته مې وی چې کور دې وران شه چې ته واړه جنت دې دله په 10 روپۍ ورکړه نو مونږ به کوم خواځو. لږ سړیتوب خو زده که او لږ د دوا چل زده که، د دعا چل زده کړه. خدای ته واړه جنت راکړي. داسې ستا د پلار ټیکه ده چې ته واړه جنت تاله لرګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي به دعا کوله چې خدای په جنت کې خي طرف ته هغه سپینه ماڼۍ چې دا هغه ما ته راکړي. پیغمبر راوغوښتو ورته خبره واوره جنت کې او خي طرف ته سپینه ماڼۍ خبره دومره اوږده وه ما دومره دعا کوه چې خدای جنت ته مې ورننه باسي چې یو ځل ورننه وتې هر څه ستا دي. بیا دا دننه تله چې دي دا کارې دارد. دا داسې د ټوکو خبرې دي چې زه وایم چې خدای ته واړه جنت ورکړي او بس دستخط پې وشو. نه، حضرت عمر به دعا کوله دې تم سوچ وکړئ. دعا دې چې کوله نو ویل به یا الله لا لی ولا علی، یا الله ما چې په ژوند کې څومره خدمت کړی دی خدای څه غواړم نه خو چې خالی راته څه ونه وي چې پرې مې دي. جنتونه نه غواړم او نه حورې غواړم نه غلمانان غواړم خو خالی چې راته څه ونه وي. دعا دا کوه چې یا الله د خپل قهر نه مې بچ کا، خدای د خپل گرفت نه مې بچ کا. جنتونو خبرې رستو دي. نو عزیزانو مولانا روم مثنوی لیکل شروع. روم بنے شعر داده چې بشنوزن چون حکایت میں کند بشنوزن چون حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند. دیڑوں بنے شعر وی واورا د شپېلۍ د आवाज. شپېلۍ پیژنې؟ شپېلۍ پیژنې؟ خو پیژنې که غږولې به دي مي دا خو پیژنې هر سړی. بشنوزن چون حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند. د شپېلۍ د आवाज واوره چې دا څه وایي. اوس مونږ خو په ظاهر د شپېلۍ د आवाज نه شیطانی خوندونه الو کنه. مولانا روم وایي د شپېلۍ د आवाज چې دی دا د شپېلۍ جړا ده، دا جاړي. شپېلۍ د درمې نه جوړه شوي او درمه چې ده هغه یو باغ وي د درمو. نو دا شپېلۍ په هغه درمو باغ پسې جاړي چې خدای د خپلو عزیزانو نه دې را کټ کړم او کم ځای ته دې راوستم. نو دا आवाज د شپېلۍ په حقیقت کې په خپل وطن پسې جړا ده. تشبیه دا ورکړې ده مولانا روم چې زمون په بدن کې روح چې ده
دا زمون خبره، زمون خندا، زمون جړه، دا ټول سيزونه زمون د روح جړه ده. پس پسې په عالم ارواح پسې. عالم ارواح د الله د رحمت ځای، نو دا روح ورپسې جاړي چې خدای کم ځای نه دی راوستم او پس مردار بدن کې دی ورننه استعمال. دا ستاسو خبره اترې چې دی دا د روح جړه ده. خیر دا د تصوف خبرې دي او د حال خبرې دي. په دې د دوه دروازو نه بار به یو ناس ته په پنجره کې به دوه مارغان کینولي، هغه به پاغې څه پالګيري کوله، دنیا به ورته ناس. دا د بارډر والا به وراله چې پال به راوېستوله، ډېر زر به جمعدار شي. هغه به نورې پیسې ولا ورکړي چې صوبېدار کېږم به کله، ځکه دا بارډر او ملیشې والا قمقل خو دي که نه. په دې قهر دنیا گرفتاره ده. ورځ چې تېرېږي د پیغمبر یو خبره رښتیا کېږي. صحابه ته یې وویل چې داسې وخت به راشي چې سحر به یو سړی مسلمانی او ماښام به کافری. سحر به مسلمانی، ماښام به کافری. ماښام به مسلمانی او سحر به کافری. نن هغه وخت هر ادا د ملک چې دا هغه داسې وشي سړی نه چې سحر مسلمانی ماښام کافر شي، ماښام مسلمانی سحر کافر شي. دیو جنا لک سوچ په خپل هم کوي، لک سوچ. تاسو په ایمان وایئ